اختر مونږ دا طریقه دا چې چونکې مونږ تاسو ورکوټي اختر ته روان یو د چې ورکوټي اختر ته راځو نو زړه کې مو دغه ورکوټي اختر وي او چې کله بیا لوی اختر ته راځو الته مو هم بیا لوی اختر په ذهن کې پروت وي نو بس دغه نیت کافي ده چې د زړه کې کوم پروت دی چې زه ورکوټي اختر 2 رکعات الموز واجب وکوم چې کور نه روانه په دې نیت نو دا نیت هم کافي ده چې دلته د هغه نیت په زړه کې موجود وي چې زه 2 رکعات الموز واجب کوم د ورکوټي اختر نو دا نیت د وکړو د سره کدا هم وای چې سره د ټولو تکبیرونو د حاضر وخت حاضر امام پسې مخ په لوري د کعبه شریفه د الفاظ ها زړه کې راولې ډیره بهتره ده که په خلی وای دا هم جایز ده اوس په نیت خو دې اوترلو اوس په الله اکبر وکړي لاس په نومونه ښکته یا نومه د پاسه اوتړي او بهتره دا ده چې لاس په نومو باندې وي چې څنګه دې د نومونه ښکته وي او څنګه دې نومونه پاسوي خو که نومونه ښکته تړي دا هم صحیح ده بهرحال سبحانك اللهم انا تر ولا اله غیرک پورې به امام وایي بیا به هغې نه پس درې ځلې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا چې درېیم کوي بیا به لاس بیا وتړي اوس امام به سورة الفاتحه سورت وایي رکوع سجده به هم وکړي بیا چې راپاسي بیا به سورة الفاتحه او سورت وایي سورة الفاتحه نه پس به 4 تکبیرونه کوو خو 3 تکبیرونو کې به وګونو ته لاس وړو او یو تکبیر ته به لاس نه وړو هلته منی رکعت کې دریم تکبیر نه پس موږ تاسو لاس تړلی وو دې کې به لاس نه تړو الله اکبر الله اکبر الله اکبر اوس لاس تړی به دغسې الله اکبر رکوع ته به لاړ شئ بس دا لمونځ دی ورکوټي اختر والمونځ هم دغه دی او لوی اختر والمونځ هم دغه دی